شوله قمر ورته په عربی کې وایي. ټیک ده. هلال بدر دا ورته ویلی کېږي، خو هلال او بدر ورته په اعتبار د احوالو سره ویلی کېږي، د مختلف حالتونو یې مختلف نومونه. ټیک ده. 1 2 3 د دې ورځو چې نو بیا ورته هلال وي، او 13 14 15 نو په دغه ورځو کې چې هغې ته ویلی کېږي بدر، او مطلق سپوږمۍ ته څه ویلی کېږي؟ قمر. جو جرم سورج کے گرد گھومتا ہے اسے سیارہ کہتے ہیں، جیسے زمین، مریخ، مشتری وغیرہ. اور جو جرم سماوی کسی سیارے کے گرد گھومتا ہے اسے اس سیارے کا چاند کہتے ہیں. بیا ورته دغه سیارے سے ہوئی چاند. 2025 تک حاصل شدہ معلومات کے مطابق نظام شمسی میں 200 سے زائد چاند دریافت ہو چکے ہیں، اور دریافت کا یہ سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے. دا یو موږ ته غټه ځکه ښکاري چې دا موږ ته نږدې ده، باقي د موږ نه لري نو هغه هم دغه شانتي، خو موږ ته جو عام ستورو په شانتي ښکاري بیا نو پته یې راته نه لګي چې دا عام ستوری دی که سپوږمۍ ده که سیاره ده که څه شی دی. ہماری زمین کے گرد صرف ایک چاند چکر کاٹتا ہے، اس کو زمین کا چاند کہا جاتا ہے. اگرچہ چاند ظاہر اعتبار سے بڑا حسین ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے نہ صرف خوبصورت سمجھتے ہیں بلکہ حسین و جمیل چیزوں کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں. مختلف اشعار و دیگی وتا سلیدی د خپل معشوقې د محبوبې هغه تشبیه د سپوږمۍ سره ورکوي که نه، لیکن در حقیقت حسن و جمال سے محروم ہے. پوهیږي به په ظاهره کې خو ښکلې سپینه حسینه ښکاري، خو په حقیقت کې هر قسمه حسن و جمال نه څه ده؟ محروم. تش شاړې دي، ګټې دي، کندې دي، غرونه دي، بس داسې یو چیز دی. हाँ जी. लेकिन दर हकीकत हुस्न जमाल से महरूम है، इसकी ज़ाहिरी सतह ज़मीन से भी ज़्यादा नाहमवार है. ज़मक दिलासन सा हमवारा दा दिया ज़ाहिरी सतह हमवारा न ना. इस पर बेशुमार पहाड़, टीले और सैकड़ों मील गहरे शिगाफ और गड़े हैं. शिगाफ दे चवत तवे लगी, गड़ा भी ऐसे तवे लगी, कोई तो वही लगी, और जैसे कंधे तवे लगी. इसके अलावा चांद खुद रोशन नहीं, बल्कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है. सूरज की इसी रोशनी की वजह से चांद की मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं. चांद का क़ुतर 2160 मील है, यानी कि आर पार तीन 100 मील लार बतवे के 2160. और इसका हुजम ज़मीन के हुजम का 49वां हिस्सा है. बेगा मोइली तकरीबन गोया 49 चांद मिलकर ज़मीन के बराबर होंगे. इसकी जाजिबियत क़ुव्वत कशिश वर्ता हुई ग्रेविटी फोर्स चलता हुई ज़मीन की जाजिबियत से 6 गुना कम है. चुनांचे अगर कोई शख्स ज़मीन पर 1 गज़ ऊंचा छलांग लगा सकता है तो वो शख्स उतनी ही क़ुव्वत से चांद पर 6 गज़ ऊंची छलांग लगा सकेगा. 6 गज़ टोप या वालिश. चांद पर हवा और पानी नहीं, इसलिए वहाँ ज़िंदगी के आसार भी नहीं. जन आसार बगी कभी जी कोला उतर जा ज़रा खुशी हो बगी गर्जरा गर्जे साबदी बनशे पर जई बम्बड़ पड़ती. ठीक है. जगह हवा पकी निश्ती. ठीक छोला बिया और दल یو سبل صدا به کېم نه کېږي. دواړه ذاتې بالکل یو ځای هلته ولاړ یو. زه دته که لوډ سپیکر یې ولګوم پای کې ورته خبرې کوم دی نه اوري. دا نه چې د غوږونه خراب دي، خو هلته هوا نشته چې هغه موجونه چې کوم وي چې هغه اوس یې د غوږ سره ټکراو شي. پوهېږي به که نه. دا اواز چې سړي ته رسي، ما چې خبره وکړه نو دا چې د هوا سره میکس شو، هغه بیا تلا 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 دننه به د غوږ کې قدرتی خدای پاک یو پرده پیدا کړي د هغې سره دغه ټچ چې ټچ شي نو پته سړي ته ولګي چې اواز تیز دی، په قلاره دی، د چا دی، د چا نه دی. پوهېږي به نو هغه هوا نشته دی چې هغه ووسي. نو که ته په غوږ کې چاته روړې وې نو هم به بیا پوهېږي نه. پوه شوې به هلته به خبرې ټولې په اشارو کې. ټیک دی. او په اشارو کې او په لیکلو باندې کې په اورېدل به کې نه کېږي. ښه جي. और चूँकि हवा के ज़रिए आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, लिहाजा चाँद पर हवा न होने की वजह से कोई शख्स किसी की आवाज़ नहीं सुन सकता. बस अगर चाँद पर 2 आदमी आपस में बातें करना शुरू करें तो एक दूसरे के होंठों की हरकत तो देखेंगे लेकिन आवाज़ न सुन सकेंगे. आवाज़ बावरी ना. बया हरकतों द स्पोगमई दी यव दे मदारी हरकत. ज़मीन के गिर्द चाँद मगरब से मशरक़ की तरफ 1.33 मील फ़ी सेकंड की रफ्तार से गर्दिश करता है. स्पोगमई ज़्म के गिर्द चाबे रगज़ी नो कम स्पीड सरा 1.33 मील पर सेकंड. وایي به یعنی تقریبا چې د 1 میل نه لږ غونډه کې سیوا ده سي. ٹھیک ده. دغه 1.5 کیلومتر چې بدل کې دغه تقریبا راځي دوره سپیډ سره دا هغه روان دی. एक दौरा 27 दिन 7 घंटे और 34 मिनट में मुकम्मल करता है. यो चक्कर जो पूरा किया यो दौरान जो पूरा किया ना तो बदी की टाइम लगी. चूँकि ज़मीन भी सूरज के गिर्द हरकत कर रही है, इसलिए जब चांद अपना दौरा मुकम्मल कर लेता है तो ज़मीन अपने मदार में आगे जा चुकी होती है.
میګه مو ویلو که د ځمکه په ځای وای نو بیا خو به دقه 29 27 دن 100 غنټې 34 منټ کې به یو میاشت پوره کېده که نه، خو لیکن خدای قدرت دی چې 27 ورځې تېرېږي نو ځمکه به کوم کافي مخې ته تلي. لہٰذا چاند کو دوبارہ نظر آنے قابل رویت ہونے میں مزید 2 یا 3 دن لگ جاتے ہیں. 2 یا 3 ورځې به کې نور هم تېرېږي. اسی طرح قمری مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا. محوری حرکت چې بیا دی نو مې درته ویلي محوري حرکت او مداري حرکت بالکل په یو انداز دی. ٹھیک ده، محوري چې دا په کوم څومره وخت کې یو چکر پوره کوي، مداري چې په څومره وخت کې یو چکر پوره کوي، نو محوري هم هغه عمره موده کې یو چکر څه کوي پوره کوي. چاند کی مختلف شکلیں، چونکہ چاند دے شکل تو ګورئ وایي به دا هغه مداري حرکت دی او په ځای چې جوړلی هغه څه دی محوري حرکت دی. نو دا چې دا ګیر چاپېره چې یو چکر پوره کوي نو په دقه عمرې زمانه کې په ځای باندې هم هغه یو چکر پوره کوي. ٹھیک ده، نو دا دواړه یو شان دي. د دې وجې نه د سپوږمۍ چې کوم مخ موږ ته ښکاري نو بس همیشه راته دقه ښکاري، هغه بل مخ راته نه ښکاري. پوه شوې؟ زه درته وایم که نه چې د دې نه ګیر چاپېره داسې وګرځه، خو مخ به دې ورته شا کوي به ورته نه، نو دی به داسې به ګیر چاپېره هم ګرځي، په خپله به هم داسې کېږي ورسره که نه نه پوهېږي. که په خپله نه داسې کېدی نو بیا خو به دغه ځای کې به ورته بیا شا شوې وه او دې طرف ته به بیا دا ښي طرف ته و، دلته به بیا داسې چپ طرف ته و، دلته چې نو مخامخ به ورته. پوه شوې؟ خو چې سوره ته ځې نو په هغې مقدار باندې داسې کږېږه هم جو مستقل به یې دې ته مخ وي او شا به یې ورته چېرته شي نه. سپوږمۍ هم دقه شانتې ده، نو هغه شا طرف یې چیرې موږ ته ښکاري نه، هغه مخې ته صرف ښکاري. بیا ردی مختلف شکلونه، چونکہ چاند خود اپنی ذاتی روشنی نہیں رکھتا بلکہ سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے، اس لیے جیسے جیسے زمین اور سورج کے لحاظ سے اس کا مقام بدلتا ہے اس کے ہماری طرف والے روشن حصہ میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے. ان تبدیلیوں کو چاند کی شکلیں کہتے ہیں. چاند کی چند شکلیں درج ذیل ہیں. دادا سے گورا بل بال راوڑے ہاں ګورم مثلا دا نور دی او دا سپوږمۍ ده او دغې ځای کې ځمکه راته په هغې باندې ناست. ٹھیک شوله چې په دې ځای دا د 14 ٹھیک ده، نو ګوره چې څومره پرې نور پرېوځي نو هغه مرې تا ته ښکاري ټوله که نه. ټیک ده، وګوره اوس داسې شوه نو د دې خو اوس هم په دې نیمه نور پرېوځي که نه، او ته په دغه ځای کې نو ته هغه نیمه یې نه او دا دې خوا نیمه نه یې د دې ګوره په دې ځای نور پرېوځي، په دې نور داسې پرېوځي دا نیمه رڼا ده. ٹھیک ده، خو تا ته خو اوس مخامخ نه ده که نه، دلته د مخامخ ټولو ککوړی دي لیدو، خو په دې ځای کې خو د مخامخ نه ده که نه، نو ته اوس هغه نیمه رڼا یې نه او هغه نیمه توره یې نه، نیمه رڼا یې نه نیمه صحیح نه، نو د هغه تورې خو بیا پته نه لګي، نو هغه نیمه رڼا درته صرف ښکاري. نه پوهېږي ګوره دې په دې ځای هم رڼا پرېوځي، پوه شوې؟ خو دا خو ستا نه پټه ده ځکه چې کږه شوې ده که نه، نو دغه هغه نیمه ربع درته ځکه ښکاري. پوه شوله؟ اوس بیا راځه دا خو راځي چې دې ټایم ځای له راشي نو هغه چکر یې پوره شي، میاشت پوره شي، اوس هم نیم په نیمه رڼا ده، خو هلته ورته تا ته هغه تور ځای مخامخ دی چې په کوم نور نه لګي درته مخامخ ده، نو ښکاري درته نه. نو چې یو 20 غنټې وشوي که نه نو په دې ځای باندې رڼا پرېوځي نو دلته یو نری کرښه تا ته ښکاره کېدل شروع شي. پوه شوې؟ نو چې 24 غنټې پرې نورې تېرې شي چې لږه غټه شي، بیا پرې 24 غنټې تېرې 2 ورځې چې پرې تېرې شي بیا درته پوره هغه نیمه ښکاره شي. پوه شوې؟ بیا دا داسې راځي نو چې څومره ورځې راځي نو دومره تا ته ډېرېږي، دلته هغه رڼا راته مخامخ کېږي ډېرېږي، چې داسې راورسي نو پوره باندې چې نور پرېوځي نه پوره هلته تېږي نو ځکه غونډه باندې نه پوهېږي. ټیک شول چې دلته شي نو په ورو ورو کمېدل شروع شي. ټیک شول، په ورو ورو ګوره په ورو ورو کمېدل داسې شروع شي، ځکه چې هغه رڼا طرف دې خوا کېږي که نه ستا نه په سیټ کېږي، چې دې ځای له شي نو بیا راته نیمه ښکاري، هغه ربع ښکاري او نوره نه ښکاري، بیا په ورو ورو کمېږي ان تر دې چې بیخي پټه شي لکه ټول رڼا طرف دې خوا شي. پوه شوې بې؟ دا چې داسې یو لیټ لګېدلی او یو سپین بالي در سره او تکه توره تیاری او هغه ته داسې چورلی که نه بلکل څه په اندازه یې لګي، او دغه ترتیب دی ها، دغه اندازه ده. بیا ځان له خپله تجربې پې سړی کوي ښایي بیا هغه عین الیقین حق الیقین ته خبره ورسي. ښه، د دې مختلف شکلونه، یو دی حالت محاق، څه ورته وي؟ محاق، یا دې ته نیو مون وي. जिस वक्त चांद का मुकम्मल तारीख हिस्सा हमारी तरफ हो और मुकम्मल रोशन हिस्सा दूसरी तरफ हो, इस हालत को मुहाक कहते हैं. دې څه وایي؟ محاق. دا داسې دا نور دا سپوږمۍ دغلته موږ انسانان ځمکه ټیک ده، نو هغه پل رڼا طرف زموږ نه په بل طرف دی او موږ ته هغه طرف مخامخ دی چې په کوم باندې رڼا په کوم نور نه لګي. ٹھیک نا، اس حالت کو محاق کہتے ہیں. اس حالت میں چاند نظر نہیں آ سکتا، پتہ کی نظر نہ
دویم د هلال یا क्रेसेंट दगा ورته वही मुहाक की हालत में चांद का तारीक रुख हमारी तरफ होता है, फिर चांद सूरज से हटना शुरू होता है। जैसे मैंने देखा ना ब्या हटीदल शुरू की अवड़ीदल शुरू की जी, तो इसका एक किनारा चमकता हुआ दिखाई देता है, इसको हिलाल कहते हैं। संग दादा मंज न लिरिशी होता तो पर नजर राशि अगर नरई करखा दकित हिलाल हुई, नहीं तो सही हिलाल हुई। बल हालत तरबी, हिलाल के बाद चांद का रोशन हिस्सा बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि 7 दिनों के बाद चांद के रोशन हिस्से का निसफ हमें दिखाई देता है। और द रोशन हिस्से निसफ द टोटल सशे रुबा जगह नीमा को पटा लगा ना, नीमा त्यारा दा नीमा रणा दा, अगर रणा नीमा द रणा नीमा बद टोटल सोरशी रुबा जगह देता हालत तरबिया हुई, हालत तरबिया होता हुई। हाँ, इस हालत को तरबी अव्वल कहते हैं। कमरी माह की 21 तारीख को फिर दूसरी हालत तरबी दा हालत तरबी अव्वल दे बिया दा बदर शो दीजल जराला वसत आगा बल तरब निमखकारी दा तरबी सानी अगर या 21 तारीखी इसे तरबी सानी कहते हैं। अलबत्ता इस वक्त चांद का रुख तरबी अव्वल के मुखालिफ सिमत में होता है। चिपदी जाएगी ना नुताता दशिखकारी दश अगुलाई दी तरफ थी होगा निम वाले दी तरफ थी चिदलती ना ब्यागा दश दशकारी पोशी भी अंदाज। हाँ, तरबी रुबा से माखूज है, चूँकि तरबी की हालत में चांद का सिर्फ चौथाई हिस्सा नज़र आता है, इसलिए इसको तरबी कहा जाता है। तो मंतिक़ किताबों के वक्त तरबी जी का नागम दकवाया वह वक्त तरबी आगे वक़्त हुई जो कम वक़्त के स्पंगमई द टोटल स्पंगमई रुबा मुंतखकारी जी बस द टोटल स्पंगमई रुबा रतखकारी या दे वाय द रोशन स्पंगमई निसब रतखकारी अगर रोखान स्पंगमई निसब रतखकारी पोएगी भी अहदब दा कम हालत थे। चांद की वो हालत जिसमें इसका रोशन हिस्सा इसके तारीख हिस्सा से ज़्यादा होता है। हालत तरबी की दर रोखाना स्पगमई नीमखकारी और अहदब आगे हालत तो हुई चे द रोखाना स्पगमई अगर डीर हिस्सा था तखकारी हो लगा था नखकारी अगर वो बेदा पास शिवी लगा पोएगी भी। इसे अहदब की ये हालत तरबी से बदर बनने के दरमियान और इसी तरह बदर से वापस तरबी बनने के दरमियान हो आती है। पहली हालत को अहदब अव्वल और दूसरी हालत को अहदब सानी। उस अव्वल अहदब अव्वल बद कम तारीख ना कम पूरी द 8 ना द 12 पूरी 8 ना द 12 पूरी 13 14 15 तक दरे वरजी बिया गई दगा बदर भी और सच्ची नु दा तरबी भी नु द 8 ना बिया शुरू ही और द सबूरे द 12 पूरे दा अहदब अव्वल भी और अहदब सानी बद कम जाई नहीं द 22 ना तर आखिर पूरे भी पोएगी भी दक तरतीब मानी पोश बदर जिस वक़्त चांद का तमाम रोशन हिस्सा हमारी तरफ हो इसको इस हालत को बदर कहते हैं। ठीक सुना दायदर इसी वर्क नूर स्पुगमई दिशा दे मुख्तलिफ हालत खाजी तदी किताब की 85 से परवाड़ा तो 85 86 रोयत हिलाल रोयत के लुग़वी माना है देखना, रोयत चाहते हो लिखी ठीक सुना देखना। जबकि मुहाक से निकलने के बाद चांद का वो किनारा जो सूरज की रोशनी पड़ने से नज़र आता है इसको हिलाल कहते हैं। लिहाजा चांद को इस हालत में देखना रोयती हिलाल कहलाएगा। दा मैं याद साता है स्पुगमई दा पूरा चक्कर चीज़े दी तक कमरी मियाशुई दी तो सुई कमरी जमुंग शरीयत मंग दा मयार कमरी मियाश न नगर जवली बल्कि इस्लामी मियाश रखता नगर जवली और इस्लामी मियाश द दे द मुहाक ना द बुल मुहाक पूरी दा नहीं पूरी भी बल्कि इस्लामी मियाश द रोयत ना द मुहाक पूरी ऐसा नहीं द रोयत ना चिवी ने ठीक ना बिया के द हालत मुहाक न बाद द हर सुमर उमर वह चे अव्वल पर नजर राला चे अव्वल पर नजर राला नो अलु ब इस्लामी मियाश शुरू ची ला तरकमे पूरी पर नजर रागले ना नो इस्लामी मियाश शुरू की कमरी खु गोरे चे अगर पैदाइश संगो शो पैदाइश माना दा चे दागी यो सीध न हुआ था ठीक ना बेच दा काबिल द रोयत की नो तकरीबन बदे कि शल गिनती तीरी शवी चे 20 गिनती तीरी शवी और माखाम राशि नो दा अलु बिया काबिल द सवी द रोयत भी नो इस्लामी मियाश बदा मुहाक न वतलु सर नहीं की बल्कि दा पसे की रोयत सर की पोएगी पे नो प कमरी माह प इस्लामी माह किम गोरे फरक थे नो चा मिसाल बतौर सो कोई चीज़ स्पगमई द पारा कैलेंडरी जोड़ो ठीक ना अब अगर लदसी मुकर्रर की चियरा दा दे पैदाइश वशी दीन ब मियाश शुरू की और ब्याच हालत मुहाक लराइशी नो दकमानी ब मियाश खत्म की दा गलती की हाँ पोएगी भी ना बल्कि इस्लामी मियाश दा पलीदल सरा दा बस ऐसा ना पलीदल सरा और लीदल बदा कलशी द दे द पारा त यकीनी से नशे वाले
د دې لپاره څه یقیني زاویه نشته چې دا په دې زاویه وي په دوره عمر وي نو دا یقیني بیا لیدل شي، نه دا یقیني نه ده. نو په دنیا کې څومره لوی لوی ماهرین د دې تیر شوي یا څومره نن سبا جدید آلات دي، خو لیکن د نور او د هر څه لپاره کلنډر جوړولی شي، خو د اسلامي میاشتې کلنډر نشي جوړولی. مخکې په کوشش هم کړی چې یاره د 15 کالو کلنډر جوړو که نه چې دا غویمې ختمې شي، د هلال کمیټه او د قاسم علي خان مسجد جوړ هم کو، خو ناکامه پکې نه شول چې په کومه میاشت کې جوړ کړو بله میاشت کې خطا شو. هغې کې چې کوم تاریخ باندې میاشت شروع کېده نو په هغې ورځ باندې ونه لیدلی شو، نو را روان میاشت نه شي ګډوډ روان شو. پوهېږي به دا ممکنه نه ده. بیا چې د دې څومره ماهر خلک دی لکه نن سبا ناسا، ټیک شو، د دې کومه اداره چې غالبا په امریکا کې ده، هغوی هم دا هغه خپل سټیټمنټ دا ورکړی دی چې د دې موږ تعیین کولی نه شو. اسلام چې دا کوم د میاشتې کوم نقطه نظر پیش کوي نو د دې لپاره د موږ یو پوره کلنډر جوړ کړو چې دا ممکنه نه ده، دا نشو کولی. ټیک ده. دویم بیا بل بعضې ملکونه داسې دي لکه سعودي عرب شو یا نور څوک داسې کوي چې هغوی خپلې سرکاري تنخواګانې حساب کتاب هر څه چې دي، خو زموږ په د انګریزي شمسي کال باندې دي که نه، هغوی په دغې قمري کال باندې کوي، نو هغوی ورله کلنډر جوړ کړي. ټیک ده. خو هغوی پکې دا یو ګنجایش پرېږدي بیا چې دا کلنډر خو زموږ دا تیار شو نو هغه د میاشت به د کم تاریخ نه به دا به د لیدلو قابله وي، نو هغې تاریخ په باره کې وي چې ممکنه ده چې ایک یکم شوال، یکم ذی القعده، یکم ذی الحجه، یکم رجب، یکم فلان فلان، دا د دې تاریخ نشي، د دې ورځې نشي. ټیک ده. خو کوي بالفرض رؤیت ونه شو نو بیا به موږ په دې کلنډر کې دا ممکنه چینجز به پکې راولو. پوهېږي به. نو که په دې انداز څوک کلنډر جوړ کړي چې دا کلنډر خو دی خو یقیني نه دی، که بالفرض په دغې دا پکې ما یکم رمضان ورکړی دی نو که په دې ورځ باندې ښکاره نه شوه نو بیا به یکم رمضان دا نه بلکې یو ورځ به بیا وروستو کېږي او دا بله میاشت چې ده نو هغه به بیا د 30 کېږي. نه پوهېږي پې. شوال یې د 29 ورکړې ده او بیا پسې ډایرک یکم ذوالقعده شروع کړې ده. ٹھیک ده. نو دا خبره پکې ملحوظه وي چې که په دې 29 شوال باندې سپوږمۍ ونه لیدلی شوه نو بیا دا یکم ذوالقعده چې مې ورکړې دا به بیا 30 شوال وي، دا به بیا څه وي او ذوالقعده به دا قبل نه شروع شي. پوهېږي به. ټیک شوله. نو کلنډر جوړوم چې ځکه حساب کتاب خپل هر څه ټول حکومتي په هغې باندې کوي. ٹھیک ده. خو چې کوم سره بیا احکامات متعلق دي لکه روژه شوه، حج شو وغیره که نه، نو په هغې کې بیا دوی هغه چینج پکې کوي. ٹھیک ده. که کوي پکې جو ډېره اعلی خبره ده، که نه کوي پکې جو بیا خپل سمې نه کوي، که نه کوي پکې. خو پکار ده چې ته اسلامي میاشت دپاره کلنډر جوړې نو چې په هغې کې ته دغه یکم تاریخونه هغه په مرتبه د امکان کې پرېږدي، هغه قطعي لیکې نه، هغه په مرتبه د امکان کې پرېږدي. ٹھیک شو نه. 29 تاریخ، 30 تاریخ یا یکم چې دا 2-3 تاریخونه دا ستا هغه داسې وي چې هر ټایم ته به دې کې بدلون کولی شي. په دې باندې پوه شوئ. راشه. नया चांद या विलादत कमर न्यू मून वर्ता हुई। एक राय के मुताबिक मुहाक के वक़्त जब सूरज, चांद और ज़मीन इज्तिमा की हालत में हो, जबकि दूसरी राय के मुताबिक जब चांद कम अज़ कम 1 दर्जा हट जाए तो इसको नया चांद या विलादत कमर कहते हैं। यो कौल पकि दा दे چې دا نوې پیدایش د سپوږمۍ چې کېږي بل مالکر نو هلکه هغه نوې تیلی کې وګوره نو مثلا دا نور دی، ٹھیک ده، دا قمر ده او دا ځمکه ده، ٹھیک شو. دا د دې مرکز دا چې په یو سید کې راشي دي، ٹھیک ده. دې ته حالت محاق وي، دې ته څه وي؟ حالت محاق. چې څنګه دا سپوږمۍ لږه د دې نه څه شي په بره شي، هغه مرکز یې دې نه اخوا شي، نو اوس د سپوږمۍ برت وشو، سپوږمۍ پیدایش وشو، ٹھیک ده. گورا ہوتا بس. ایک رائے کے مطابق حالت محاق کے وقت جب سورج، چاند اور زمین اجتماع کی حالت میں ہو، یو قول دادے چې دی سید لراشي نو دی ته پیدایش وي، دی ته څه وي؟ پیدایش وي. او یو قول پکې دا چې نه دی ته پیدایش نه وي بلکې چې یو درجه د سپوږمۍ چوته شوه، څه شوه؟ یو درجه چوته شوه، نو دی ته پیدایش د سپوږمۍ وي. چې په حالت د محاق کې وه نو دا پیدایش د سپوږمۍ دی. او څوک وایي چې نه د حالت محاق نه دا لږم ووته نو دغه پیدایش ته څه دی؟ د سپوږمۍ دی. په دې قصه پوه شوې؟ اوس راشه. چاند کی عمر ولادت کے بعد چاند پر گزرنے والا وقت چاند کی عمر کہلاتا ہے. اوس چې دا سوره زی دوره د خیره دا لوی د دوره عمر کی، ٹھیک ده. چې د دې ځای نه دا روانه شو نو دا هغه 29.5 ورځو کې بیا دلته راځي که نه،
نو چې یو ورځ لاړه نو وایو چې د دې عمر 24 غنټې دی، چې 2 ورځې لاړه نو د دې عمر 48 غنټې دی، چې 3 ورځې لاړه د دې عمر 72 غنټې دی، داسې د دې عمر 4 ورځې دی، 15 ورځې، 6 ورځې دی. نو هغې نه بیا موږ تعبیر کوو چې نن 2 تاریخ دی، نن 3 تاریخ دی، نن 4 تاریخ دی. دا 1 2 3 4 تاریخونه چې د دې نه مراد دی چې د سپوږمۍ د پیدایش دومره ورځې وشوي، دا یې عمر دی. پوهېږي پې ٹھیک ده. قمری ماہ کی مدت اور رویت ہلال. چاند زمین کے گرد اپنے مدار میں گردش کرتا ہے. چاند اس مدار کو تقریباً 27 دن 7 گھنٹہ اور 34 منٹ میں پورا کر لیتا ہے. اگر زمین حرکت نہ کرتی تو قمری ماہ کی مدت اتنی ہی ہوتی. ځمکې حرکت نه کولی نو بیا به سپوږمۍ هغه موده د چکر به څه وه؟ پیک 27 دن 7 گھنٹے اور 34 منٹ. हाँ, लेकिन चूँकि ज़मीन खुद भी सूरज के गिर्द घूमती है और दोनों की हरकत मगरिब से मशरिक़ की तरफ यानी एक ही रुख में है, इसलिए जब चाँद अपना दौरा मुकम्मल करता है तो ज़मीन अपने मदार में कुछ दर्जात आगे जा चुकी होती है, जिसकी वजह से चाँद को ज़मीन और सूरज और ज़मीन के बीच में आने और फिर काबिल रोयत होने के लिए कुछ मज़ीद सफ़र करना पड़ता है, जिसमें मज़ीद 2 से 3 दिन लग जाते हैं. इसी तरह कमरी महीना कभी 29 का और कभी 30 दिन का होता है. पोश भी वसराजा دا رویت به کله ممکن وي. ٹھیک شولا. نو گورا ولادت قمر کے بعد چاند کی رویت کب ممکن ہوتی ہے؟ اس بارے میں بنیادی طور پر 2 عوامل کا کردار اہم ہے. 2 سیزونه په دې کې د رویت لپاره د 2 سیزونو پیژندل انتهایی ضروری دي. یو دا چاند کا زاویه ارتفاع، چې د سپوږمۍ زاویه یو سیز خیال کا وګوره داسې د سپوږمۍ د دې ځای نه لاړه، ٹھیک ده، په دې ځای کې په حالت محاق کې وکړه په بره باندې دا داسې روانه ده داسې که نه داسې ځي بس د دغې طرف باندې داسې د ځمکې نه وګیر چاپېره ګرځي که نه. نو دلته بعضې معلومات یقیني دي او بعضې معلومات ظني دي. ټیک ده. یو په یقیني معلوماتو کې هغه ده چې اوس سپوږمۍ په کوم ځای باندې ده. پوهېږي بې سپوږمۍ اوس دلته ته یې دا ستا افق دی، ستا د دې افق نه دا څو زاویې چوته دی، لکه مثال په دغه ځای ده دلته چې څومره درجه جوړېږي دغه د دې زاویې ارتفاع ده که نه، دا څومره ستا د افق نه چوته ده. نو د دې معلومول یقیني دي، د دې هغه علم چې دی هغه څه دی یقیني دی او قطعي دی. پوهېږي. بل څیز دی دا به د لیدلو قابله کله ګرځي، نو دې په دې کې یقیني خبره څوک هم نشي کولی. ٹھیک شو نه. په دې کې بیا یقیني خبره شته دی نه. نو په کوم ځای کې چې یقین وي هلته اختلاف نه وي بیا، ځکه یقینیات خو بدیهیات وي بیا که نه، په بدیهیاتو په یقیني شي کې خو څوک اختلاف نه کوي. تاسو به لیدلي دلیل عقلي او نقلي، بیا دلیل نقلي هم قطعي هم کېدلی شي او ظني هم کېدلی شي، نقلي هم قطعي کېدلی شي، ظني هم کېدلی شي. نو د ظني نقلي او د ظني عقلي تعارض راتللی شي، د نقلي قطعي او د عقلي ظني هم تعارض راتللی شي، د نقلی ظنی او د عقلی قطعی هم تعارض راتللی شي. پوهېږي به خو د عقلی قطعی او د نقلی قطعی چېرته تعارض راتللی نه شي. څلور صورتونو په انتباهات مفیده کې ویلي که نه. نو عقلی او نقلی د دواړه قطعي وي په دې کې تعارض راځي چېرته نه. ٹھیک ده. که تا ته په یو ځای کې تعارض ښکاري نو وایي به په هغې سره چې دلته هغه تعارض دی خو صرف هغه ظاهري تعارض په حقیقت کې نشته. ٹھیک ده. بیا به کې هغې څه تطبیق مطبیق ورکړي، تشریح وکړي، تعارض دفع شي. خو لیکن په قطعیاتو کې تعارض چېرته راځي نه. ٹھیک شوله. ځکه پکې نه راځي چې زموږ د دین اسلام چې دی نو دا فطري دین دی. دا څه دی؟ فطري دین دی. دا د فطرت موافق دی، د فطرت نه مخالف نه دی. په دې کې یو خبره داسې نشته چې هغه د انساني عقل نه او د انساني فطرت نه خلاف ده. البته داسې پکې بعضې شته دی چې هغې ته هغه ادراک انسان کولی نشي، رسایي ورته د علم انساني کېږي نه. خو د دې مطلب دا نه وي چې هغه چېرته خلاف الفطرت یا خلاف العادت دي. نه پوهېږي. پوه شوې. نو خلاف عقل پکې یو شی نشته، ټول موافق عقل دي. تا ته چې کوم شی خلاف عقل محسوسېږي نو په ظاهر نظر سره، په بادي النظر سره. ٹھیک ده. ځکه چې ستا د عقل رسایي هغې ته کېږي نه، ورنه که ستا د عقل رسایي ورته وشوه نو به راته پته ولګي چې دغه شی د عقل نه خلاف نه دی.
ټیک ده. او که ته یو څیز ته نسبت د عقل نه د خلاف کولو کې چې دا د عقل نه خلاف دی دا ټیک نه دی داسې که نه نو ستا مثال بیا د هغې زمیندار استاذ دی چې په هغې انتباهات مفیده کې لیکلي ټیک ده چې هغه چېرته په زندګۍ کې ګاډی لیدلی نه و ریل ګاډی صحیح لیدلی نه و نو چې یو کس راغی هغه ورته وایي چې پلانکي ښار ته تللی وم هلته ریل ګاډی چلېدو غویې پسې نه و تړلی او ریل ګاډی داسې هغه دا منله نه داسې کېدلی څنګه چې ګاډی دې روان یو ځای نه مخکې د غویې یا خر یا اس یي نه نه یې منله که نه ځکه هغه یار د خپلې باندې نه راوتی نه و زیاته د هغه د عقل رسایي هغه ځای ته نه کېدله نو ځکه یې نه انکار کوه پوهېږې پې که نه نو په دلیل عقلي او نقلي چې قطعي وي په دې کې تعارض راځي دا وایي په قطعیاتو کې اړو تعارض وي نه نو ځکه د دغې دپاره هغې اړو څه مثاله څه پیش کوي هم نه وایي چې داسې کېدلی نه شي راشه اوس نو دلته دا سپوږمۍ به د رویت قابله کله وي نو دا یو ظني خبره ده په دې کې هېڅ قسمه قطعي معلومات ستا سره شته نه نو چې په کوم ځای کې قطع نه وي هلته یقین نه وي هغې ځای کې د خلکو اختلافات هم جوړېږي بیا چې په کوم ځای کې قطع وي هلته اختلاف نه وي هلته به خلک اختلاف کوي د خدای وجود یقیني نه دی چې موجود دی خو خلک پکې اختلاف کوي که نه نو هغه پکې جو کوي دي پکې بیان هغه د خلکو ګناه دی چې هغې پکې ډېر چې خلک خدای نه مني که نه قیامت نه مني حالانکې په قطعي دلایلو سره ثابت دي نو د هغې خلکو له اعتبار نشته ځکه هغه په خپله خلاف الفطرت روان دي ټیک شوله یا مثال په قرآن پاک کې خلک پکې شکونه کوي نه حالانکې قرآن پاک کوم کتاب دی لا ریب فیه دی نو په تفسیر کې وایو که نه چې دا محل د شک نه دی محل ده اگر چې شکیان پکې ډېر شه دي شکیان دي بیا خو څه مسله نه کوي خو دا محل د شک نه دی ټیک شوله نو یقین چې وي قطع چې وي هغه محل د اختلاف نه وي بیا اگر چې اختلاف دی پکې خلک کوي بیا خو هغه محل د اختلاف نه وي کوم ځای کې چې قطع نه وي هلته چې ظن وي هلته نو هلته اختلاف ممکن دی اختلاف څه دی ممکن دی نه پوهېږي نو د دې وجې نه ماهرین را لګېدلي او هغې د سپوږمۍ به د لیدلو قابله کلی نو خپل بار بار د دې مشاهدې تجربې کړي او ځان له یو معیار جوړ کړی دی ځان له څه جوړ کړی یو معیار یې جوړ کړی تقریبا د 100 نه سیوا معیارات په دې کې جوړ شوي پوهېږي به په دې کې یو معیار یالف یونس داسې مختلف قسمه ماهرین دي د دې فلکیاتو چې هغې جوړ کړي البیروني بهترین معیار دی دا به ٹھیک ده نو ما کتاب چېرته ورک شوی لیکن اوس مې ته ویلي چې هغه کوم ترتیب وایي ټیک ده خو یو بل کتاب نه ته ښیم رویت هلال ٹھیک شوله د دغه کتاب دی ابو لبابه شاه منصور صاحب څه دی دا یو کتاب دی ښکلی ښایسته کتاب دی په هغې کې دا 100 واړه معیارات چې دي نو دی ورکړي دي 100 مشهور معیارات دي دغې پکې ټول ورکړي پوهېږي پې نو یو ځان له خپل معیار جوړ کړی دی چې یاره دوره بلند شي د دوره عمر شي نو بیا به د لیدلو قابل وي بعضې بل ټیک ده چا پکې عمر له اعتبار ورکړی چا پکې بلندۍ له اعتبار ورکړی چا پکې هغه الانګیشن ورته وي د نور د مرکز او د سپوږمۍ د مرکز په منځ کې هغه فرق له اعتبار ورکړی چا پکې عظیمت له ورکړی چې په کوم ځای باندې نور غروب کېږي نو چې د سپوږمۍ په کوم ځای غروب کېږي نو د دې او د نور د هغې عظیمت کې څومره فرق دی لکه مثال نور په 270 باندې غروب کوي سپوږمۍ چې ده نو په 260 غروب کوي نو 10 درجې فرق شو پکې که نه نو دې فرقونو له اعتبار ورکړی که دوره فرق وي نو دوره عمر که دوره فرق وي دوره عمر خو به هر حال دا یقیني نه ده چې دا به د لیدلو قابله کله وي ټیک شوله بیا د دې ټولو معیاراتو خلاصه چې ده هغه ده چې د دې سپوږمۍ عمر د حالت محاق نه چې وځي او د دې عمر 20 ګنټې شو 100 ګنټې به دې تېرې شوې 20 ګنټې دې تېرې شوې دا د لیدلو قابله وي په دې کې دومره رڼا راشي دومره متنبهي رڼا راشي چې هغه انسان بیا لیدلی شي پوهېږي به د 20 ګنټو نه د 25 ګنټو پورې په عام سترګه په نظر راتلل ممکن دي اگر چې ډېره زیاته نه رهي بلکل سمه نه رهي خوب په نظر باندې راځي یو عام انسان ته ٹھیک ده د 25 نه چې اخوا په بره شي د 30 35 پورې نو هغه بیا قدرې غټئ هر چا ته په نظر راځي پوهېږي به بیا چې د 35 نوم په بره شي نو بیا بلکل هر چا ته په نظر راړو به کې شک پاتې نه شي بیا او چې د 20 ګنټو نه کمه وه نو عموما هغه په نظر راځي نه پوهېږي به دویم څیز د دې بلندي چې ده د افق نه ټیک ده دا چې 10 ډیګرۍ شوه څو شوه د دې ځای سپوږمۍ ده ټیک ده د دې مرکز دا حالت محاق و که نه یا دا ستا افق دی که نه ټیک ده دا ستا افق دی دلته ته ولاړې نو چې دلته دا 10 ډیګرۍ زاویه جوړې ده څو ډیګرۍ 10 ډیګرۍ نو چې دا 10 ډیګرۍ بره وه نو دا بیا د لیدلو قابله وي
بیا صحیح لیدلو قابل او عموما داسې وي اکثریت چې 10 ډیګرۍ چوته وي چې دلته یې عمر یا 21 ګنټې یا 22 ګنټې خو د 20 نه پاسې نه پوهېږي ټیک شوله را روان په 29 شعبان باندې د سپوږمۍ عمر چې دی نو دا دی 24 ګنټې او 53 منټ ٹھیک ده او تقریبا 10:30 درجې چوته ده پیکسل تر وباسه 53 منټ دا عمر دی 24 घंटे او 53 منټ او بلندی چې دا 10 نه ده دا د 11.58 11 درجه یعنی 11.5 درجه 11.5 درجه چوته ده پوهېږي به هغه الانګیشن ورته وایي چې د مرکز شمس او د سپوږمۍ د مرکز په منځ کې فرق چې دی نو هغه تقریبا 12.75 ډیګرۍ دی یعنی ګویا د دې د مرکز او د نور د مرکز په منځ کې دغه 12.75 زاویې جوړېږي او د دې د مرکز او د افق د زموږ د دې ځای د افق هغې په منځ کې زاویې چې ده نو هغه 11.5 جوړېږي پوهېږي به دا عموما ښکاري اگر چې نری وي خو دا د رویت قابله وي په دې شرط کې چېرته موسم چې دی دا پاک او ابرالود نه نه پوهېږي ٹھیک شوله شرعي حکم موږ ته دقه دی چې په رویت صومو لرؤیته و افطروا لرؤیته په رویت روژه کوئ او په رویت اختر کوئ معنا دا ستا اسلامي میاشت په شروع کېږي د حالت محاق نه چې سپوږمۍ وځي په دې نه بلکې په لیدلو سره په څه به شروع کېږي په لیدلو سره په رویت سره چې رویت کله مو شو ٹھیک ده فإن غم علیکم فاکملوا العدة 30 داسې قسمه دي الفاظ که نه حدیث مبارک یو نه ډېر شي احادیث دي چې مختلف قسم الفاظ پکې راغلي ٹھیک ده نو که چېرته ونه لیدله فإن غم علیکم که چېرته په فضا کې څه غیم او څه وریځې مریځې وي نو بیا خو نه ښکاري که نه نو د 24 ګنټو چې ده نو دا قابله د لیدلو دا خو که موسم په ټول ملک کې خراب و ونه لیدلی شوه نو شرعي حکم موږ ته بیا هم دا دی چې دا نننی د 30 تاریخ شو دا دې څه شو اوس د ماښام نه دې څه شو 30 تاریخ شروع شو د سبا نه به بیا یکم وي بل نه به بیا یکم وي نه پوهېږي پوه شوې په دې ځکه چې اسلامي میاشت شروع کېږي په لیدلو سره اسلامي میاشت شروع کېږي په لیدلو خو لیدل یقیني دي نه ٹھیک ده د لیدلو هغه معیار یقیني یو نشته نو دې وجې نه مختلف ماهرینو مختلف معیارات جوړ کړي او د هغې مطابق هغې په هغې معیار چې څوک ځان نه جوړوي خو په سوونو مشاهدې او تجربې پې کړي که نه د هغې نه بعد یې ځان له یو قانون جوړ کړی چې یاره زمان اندازه چې دا نو چې دا دومره عمر وي نو دا لیدل شي چې دا د دوره بلنده وي نو دا لیدل شي پوهېږي پې خو هغه معیارات چې دي ګوره هم یقیني نه دي ښه ټیک شوله ځکه هم ټول ځوندي معیارات دي که یقیني وي نو بیا به 100 یا د 100 نه سیوا ولیو بیا خو به یو ٹھیک نا یقینی معیارات میں ٹول زون دی راشا امکان رویت ولادت قمر کے بعد چاند کی رویت کب ممکن ہوتی ہے اس بارے میں بنیادی طور پر دو عوامل کا کردار اہم ہے چاند کا زاویہ ارتفاع فرق السمتین دا دو چیزوں نے تا معلومی تب دسی چلو کی چې استا سره کوم پروګرام دی په موبایل کې یا په کمپیوټر کې ناغې له به ټیم بدل کی او مثال په تور باندې نن ماښام نن 29 تاریخ دی بالفرض اسلامی میاشت دی ته ماسپښین یا سهار وایي چې یاره نن ماښام به زه د سپوږمۍ لټون کوم ټیک ده نو دا دې له ټیم د خپل پروګرام له بدل کا او د غروب افتاب کوم ټیم چې وي هغه ټیم ورله ورکړه ټیک ده نو अब تا ته وښیي چې د غروب افتاب په ټیم کې به د سپوږمۍ اسم چې دی هغه دا دی د سپوږمۍ اسم دا دی لکه مثال په تور دا را روان 29 تاریخ والا مونږ ورکو نو د دې اسم چې دی عظیمت 253.6 څه شی دی پوهېږي تا په دایره هندیې سره یا د قطبي ستوري نه یا په بل طریقې سره تا قطب شمالي دی معلوم کړی دی که نه چې دا شمال دی دا جنوب دی او وروره دا د څه شی دی مشرق دی او دا د څه دی مغرب دی ټیک شوله د دې یو دایره جوړه کړې ده که نه ٹھیک ده ستا هغه افق نو تا معلومه کړه چې پر روان 29 شعبان باندې د سپوږمۍ اسم څومره دی عظیمت ورته په انګریزي کې وایي معلوم دی کو چې یاره دا 253.6 دی نو د دې شمال نه د جنوب پورې د دې پورې خو اسم 180 شو که نه په 180 پسې څه سیوا کې چې 253 ته ورسي 253 دی که نه څه پسې سیوا کې 53 او 20
73 نو په دې ځای باندې به 73 زاویه جوړه کړي. ٹھیک شو نه؟ 73 زاویه دار وشوله. اوس وګوره دا ټوټل زاویه د څو شوه؟ 253 شوه که نه؟ نو دا د اسم نو ته چې په دې ځای یې ته به ځان ته دلته کرښه راکاږي چې هلکه نن ماښام چې زه سپوږمۍ ته ګورم نو سیده په دې کرښه ورته ګورم، په دقې ځای باندې وي. وشوله. دویم دا ستا د افق نه څومره بلنده ده. افق تا ته معلوم دی چې دغه زما افق دی، په داسې ځای باندې چې تا ته پیکس افق ښکاري. نه پوهېږي. ټیک ده. دا بیا معلومه کړه چې یاره د دې د افق نه بلندي هغه 11.5 درجې ده. څومره ده؟ 11.5. نو دغلته که سره څه اعلی وي که نه چې ته په هغې باندې د 11.5 درجې دلته په دې ځای ځان ته څه شی ودرولی شي داسې چې یاره دا به 11.5 به داسې راځي دا خط. ټیک ده. او که سره څه شی نه وي نو هسې د لاس په اندازه هم ته ډیګرۍ معلومولی شي. پوه شوې؟ دا لاس چې دی که نه دا چې داسې ټیک شو، یا دا داسې که دا داسې که دا چې دا لاس ته خپل پل داسې کولاو کړي د دې د داسې ګوري. د خدای قدرت دا دی چې د دې ځای او د دې ځای دلته 10 ډیګرۍ زاویې جوړېږي. څو ډیګرۍ جوړېږي؟ 10 ډیګرۍ. دا یو 1 2 3 4 5 دا یو ګوته دا 2 ډیګرو زاویې جوړېږي. داسې ګوره دا د شنې کرښې ته وګوره ته هلته د دیوال باندې ده که نه، او بره دا بسته ځوړنده ده که نه، دې ته ما وکتل دا ځای مې د شنې کرښې سره یو ځای کو او دا چې د بستې د دې ویښ نه لږ ټکې بره راغی. نو دې نه پته دا ولګېده چې هغه ځای او دې ځای دلته چې زه د دې زاویې جوړوم دا به 10 ډیګرۍ جوړېږي. څو ډیګرۍ به جوړېږي؟ 10. نو دا لاس دې خپل داسې خور کا او دا ځای ښکته د افق سره ونیسه. دا څه سره ونیسه؟ د افق سره. او دې برې ته وګوره دغه 10 ډیګرۍ شو که نه، نو په دې بره باندې وګوره دغلته به یا ونه یا به دیوال یا به سیخ یا به څه شی که نه، ځان ته هغه په نښه کړه چې دغه ځای 10 ډیګرۍ چوت دی. دغه ځای څومره چوت دی؟ 10 ډیګرۍ چوت دی. اوس دا یو ډیګري دا یو ګوته ده که نه، نو داسې پسې اندازتن پسې دقې په اندازه پسې لږ ونده کې نور څه یې ورکړه. ځان ته هلته څه شی په نښه باندې کړه چې یاره د دې ځای نه زه ګورم نو دلته یا ونه چې ده یا دا سیخ چې دی یا دیوال چې دی دا شی چې دی دا شی که نه، نو دغه زما 11 11.5 ډیګرۍ جوړېږي. نو ماښام چې کله نور غروب کړي که نه او ته سپوږمۍ ته په دغه ټایم کې ګورې نو هغې ځای باندې به ګورې بیا په هغې ځای به راته ښکارېږي، په بل ځای به نه شي. نه پوهېږي. یو به ځان ته د اسم داسې نه چې مثال په طور باندې ماښام ته سپوږمۍ ته ولاړې دې خوا یې ګورې، دې خوا خو به نه وي که نه، یا د اسمان په منځ کې ګورې، یا بل چېرته مشرق مغرب طرف ته یې ګورې، شمال جنوب طرف ته یې ګورې. هلته خو نشته چې په کوم ځای ده په هغې ځای ده. پوهېږې که نه؟ بل ځای باندې نه ده. او دغه په کوم ځای چې دا د دغې معلومول دا یقیني دي. دا څه دي؟ یقیني دي. نه پوهېږې داسې یقیني دي که نه چې ته اوس زه تا ته وایم هلکه په 10 بجې باندې به نور په دغه ځای او ما هغه معلوم کړی چې دغه ځای مثلا 20 ډیګرۍ چوت دی او نور په 10 بجې باندې دی د افق نه 20 ډیګرۍ یې بره وي. اسم ولم معلوم کو چې په دې اسم د پاسه به دی په 20 ډیګرۍ په 11 بجې به په دغه ځای په 12 بجې به په دې ځای په 1 بجې په دې ځای په 2 بجې په دې ځای او تا معلومول چې یاره دې مولوي صاحب ما ته ویلي و چې دغه ځای نو ګورم چې واقعي دی که نه، دې وکتل بالکل پیکس په هغه ځای نه و. پوهېږي پې که نه؟ سبا مې درته بیا وي چې دا نور چې دی نو دا به په 9 بجې دلته وي، په 10 به دلته وي، په 11 به دلته وي، په 3 به دلته وي، په 4 به دلته وي، په 5 به دلته وي او بیا دې ټول وخت نو هغه شانتې وکړه. ٹھیک ده. سبا له مې درته بیا وي چې سپوږمۍ به ماسخوتن په 10 بجې په دې ځای د شپې په 11 بجې به دلته وي، په 12 به دلته وي، په 1 به دلته وي، بیا دې وکړه هغه شانتې وه. بیا مې درته بله شپه بیا د سپوږمۍ وي بیا په هغه ځای وه که نه. ټیک ده. په 5مه شپه مې درته بیا وي چې هلکه په 9 بجې به دلته وي او په 10 بجې به دلته وي او په 12 بجې به دلته وي او په هغې ځایونو وه. دا 11 بجې که مې نه دي ویلي خو که د دې مې نه ته کوم ځای مو وښیې نو په هغه ځای به وي که نه. لکه دومره خو ستا تجربه وشوه که نه چې 15 ځایه د ما ته وښو هغه باندې پیکس و نو چې دا بل یو ځای راته ښي یاد کوم صحیح پیکس به وي که نه. نه پوهېږي. ټیک شوله. نو په دې بار بار تجربو او مشاهدې سره په تجربې سره هغه د دې هغه پیکس ځایونه څه کېږي معلومېږي. او بل د منطق کتاب په دې اخیره کې به ویلي یقینیات څه وي؟ هغه مقدمات د قیاس چې وي. ټیک شوله. نو یو یقینیات دي که نه، په یقینیاتو کې بیا څه دي؟ یو پکې دي بدیهیات، مشاهدات، تجربیات، حدثیات، دا ټول پکې دي که نه. ٹھیک ده. مشاهده شو، تجربه شو، دا یقیني دلیل وي، دا عقلي یقیني دلیل وي. دا څه وي؟ یقیني دلیل وي. او د یقیني دلیل سره په تعارض کې بل شی راتلی شي؟ نه. نه په هغې کې بیا چې اختلاف راتلی شي. نه پوهېږي. نو جای طلوع، جای غروب،
جای وجود د سپوږمۍ دا ټول هغه معلومیږي په تجربې او په مشاهدې سره، او تجربه مشاهده د یقیني دلایلو نه دي. پوهېږي پې؟ نو ځای ته معلومولی شي یقیني، ځای ته معلومولی شي یقیني، خو د رؤیت قابله به کله یو کله نه، دې کې بیا نشته دلیل، دغه یقیني نه ده. پوهېږي پې؟ 10 ډیګرۍ به دا چوته وي زموږ د افق نه، بلکل دا ته یقیني 10 ډیګرۍ ځای چوت معلومولی شي، او په هغې ځای باندې به یو، ځکه چې په کوم ځای ده په هغې ځای وي. سپوږمۍ خو زموږ یوه ده که نه، 2-3 خو نه دي چې یو ځای ده بل ځای ده. نو که ته په هغې په دغې ماښام باندې څوک اخوا ګوري نو وبهیني. پوهېږي پې؟ نو چې په کوم ځای ده په هغې ځای که د هغې نه 1 ډیګري څوک بره ښکته اګې پیچې وي، نو بیا دا خبره د منلو ده نه، ځکه دا د یقین نه خلاف ده، د یقینیاتو نه داسې نه خلاف ده. نو که ته هغه منې، نو چې سبا څوک راشي او هغه راته قرآن قسم طلاق کوي چې ما په هغه ځای ولیده په ماښام ټایم کې، نو هغه هم بیا منې چې په کوم ځای سپوږمۍ ده او تا ته بل ځای څوک وښایي. اوس دا کوم ځای چې ده نو دا ځای معلومول خو یقیني دي که نه، دا خو په دلیل یقیني سره معلومیږي. نو که تا د دې بل سړي دا خبره منې، ټیک شوله، نو چې بل یې درته بیا د اسمان په منځ کې په قرآن کې هغه هم بیا ومنه. نه پوهېږي؟ نو که په دغه 29 تاریخ باندې څوک راشي او هغه قسم پې کوي چې یاره ما په هغه ځای کې ولیده، نو څوک د ده ګواهي څوک معتبر کوي؟ نه. نو څنګه چې په دې ځای دا، نو که پوټ د دې نه اخوا څوک وي، نو هم دا د منلو قابله خبره، ځکه دا د یقین نه خلاف ده. نه پوهېږي؟ ټیک ده. او دا یاد ساته په ګواهۍ کې، په خبر ورکولو کې، په دې کې دا یو لازمي جز د دې دا وي چې دا ګواهي به د بدیهیاتو نه خلاف نه وي، دا خبر به د بدیهیاتو نه خلاف نه وي. یو سړی زما خواله راغی، غټې تسبیح ورسره دي، ښکلی پټکۍ والی دی، ښایسته په سنتو باندې منور دی، ټیک ده. خو هغه وایي چې دې پلانکي زما نه یو هفته مخکې 50 روپۍ اخیستي دي او مهرباني وکړه ماله دې دغه پیسې واخلئ، ټیک ده. چې د هغه موږ معلومات وکړو، د هغه د مرګ یوه میاشت شوې، لکه دې هر څومره زبرګ دی، دا خبره د منلو ده. پوهېږي پې که نه؟ ځکه دا خبره څه ده؟ د بدیهیاتو نه خلاف ده. دا یقیني معلومات دي چې د میاشت مخکې مړ دی. نه پوهېږي؟ ټیک شو. یا یو سړی د زمانې لوی ولي او زبرګ دی، او اوس راغی او تا ته وایي چې قسم قرآن طلاق چې څه وي هغه راته خورم، اوس شپه ده. پوه شوې که نه؟ نو که ته ورته وایي چې 10,000 تسبیح ستا سره په لاس کښي، خو دا خبره دې د منلو نه، ځکه د څه نه خلاف ده؟ د بدیهیات د ظاهر نه خلاف ده، د بدیهیاتو نه خلاف ده. دا قطعا معلومه ده چې اوس ورځ ده، نو د دې قطعیاتو نه خلاف ده، او د قطعي سره تعارض د یو شي نه راځي. نو که ته هر څومره قرآن نه خورې، خو لیکن دا د دې سره معارض کېدلی نشي. نو په هر خبر، هر ګواهۍ کې به لازمي خبره دا وي چې دا د بدیهیاتو نه خلاف نه وي. نه پوهېږي؟ ټیک شوله. نو او هغه بدیهي چې کوم معلومات تا ته حاصلېدلی شي، قطعي او یقیني چې کوم معلومات حاصلېدلی شي، هغه یقیني دي، قطعي دي، او چې کوم یقیني نه دي، ظني دي، هغه ظني. ٹھیک ده. نو هغه یقیني معلومات دا دي چې تا ته د سپوږمۍ هغه جای وجود چې په کوم ځای دا موجود ده، ٹھیک ده، دغه ځای ته معلوم کړه. ٹھیک ده. د دې د ځمکې نه هغه السمت فرق د نور د مغرب په کوم ځای چې په دغه ورځ باندې نور غروب کوي، او په کوم ځای چې سپوږمۍ غروب وخي، دا ځایونه هر څه معلوم کړه. د دې عمر معلوم کړه چې د دې د وجود اندازه تا ته لګي. ٹھیک ده. بیا الو که تعالی گواهی راځي چې ما لیدلې یا ما نه لیدلې، نو د دې یقیني معلوماتو نه د هغه گواهی تېره کړه، نه که د هغې ټولو یقینیاتو سره برابر وي، نو بیا یې د منلو ګنجایش شته چې گواهی ولا قبوله کړي. او که د هغه خبر هغه د دې یقیني معلوماتو نه خلاف و، نو بیا نه منلو نه دي، بیا هغه گواهی د منلو قابله نه ده. که اوس د یقیني معلوماتو نه د گواهی خلاف او ته بیا مني، نو بیا خو سبا دا ومنه چې یو سړی د قرآن قسم کوي چې یاره دا اوس شپه ده او ته ووایي او ټیک ته، نو اوس قرآن یې وګورو څه به سره کوي. نه پوهېږي؟ بیا خو به سبا دا ومني. بله ورځ که بیا یو سړی راغی چې مال ته ولید، نو هم بیا مني. نه پوهېږي؟ پوه شوې؟ اکثر داسې ګواهان په دې مختلفو کمیټو کې ورځي چې د سر اړو هغه سر پیر یې نه معلوم. د یو سړي ګواهي به قبوله کړي، هغه به ورته داسې ځای وښي چې ما په دې ځای لیدلی. نو ته چې ګواهۍ قبلولو ته او رد کولو ته ناست یې، قاضي دې ځان نه جوړ کړی دی، خو تا ته خو به مخکې د سپوږمۍ معلومات یي که نه چې یاره دا په کوم ځای یي. نو تا ته معلومات دي چې دا په 10 ډیګرۍ ده، او هغه یار راغی تا ته داسې ځای وښو چې هغه ته میچ کرتے वो लोग 15 ډیګرۍ हो، او ته یې قبلې.
بل کس راشي هغه هم ګواهي ورکړي او قسم طلاق قرآن هر څه بې د کوي او اگر چې د کوم ځای وښوي نو هغه 20 ډګرې ژوند دی هم قبلې دا بیا ستا څنګه نظام شو پوهېږي به که نه یو سپوږمۍ خو په یو ټایم کې په 2 ځایونو کې نه شي کېدلی خو په یو ټایم کې په یو ځای کېږي که نه چې په کوم ځای ده باقي ځای باندې ده پوهېږي به که نه نو کمیټۍ که دوی داسې طریقه کار جوړ کړي چې هغه دغه یقیني معلومات مخې ته کېږدي او که د هر چا خبره د یقیني معلوماتو نه خلاف وي نو دا دې فهم کوي دوی چې شاید چې دا سړی خطا شوی شاید چې دا سړی څه شوی خطا شوی سړی چې وږی شوی او کوم ځای ته ګوري هر ځای ورته ډوډۍ ښکاري که نه نو ته چې د سپوږمۍ په تلاش کې تا د بار ځای سپوږمۍ ښکاري پوهېږي او داسې غلطۍ راغلي دي لکه یو واقعه راځي د حضرت عمر رضی الله عنه د زمانې حضرت انس رضی الله عنه هغه سپوږمۍ ته کتل او د هغه دا وروځې چې وې د سپینې شوي ویښته یې سپین شوي نو د وروځې نه یو ویښته چې و دا چې کته راغه شوی نو سپوږمۍ ته دوی ټولو کتل یو کس داسې نه وي چې زه اینم انس رضی الله عنه فرمایل وي زه اینم مونږ ته یې ووایو دقه ده مخامخ هغه دی زه اینم عمر رضی الله عنه ودرېږه ته سترګه داسې لاس ووایي اوس ورته وګورئ نه اوس خو نشته پوه شوې ابي پوه شو چې یاره دا ویښته راکته شوی دی دغه ورته کېږي پوهېږي پې که نه نو که داسې څوک راوړي نو هغه بیا قبلوه ما دغه ته فهم کوه چې شاید چې دنه څه شوي غلطي راغلي او بل زموږ په معاشره کې دا خو هغه خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم افشو الکذب داسې دی که نه ټیک شو نه بلکې بیا داسې راځي دا قرن دا بهترین دورونه دي د دې نه بعد بیا دروغ خواره شي نو دا خو مونږ هغه د فساد په هغه زمانه کې او د هغې کذب په هغې دور کې روان یو نو چې او داسې په سوونو خلق او په سوونو موقع به تا ووینې ستا په مشاهده کې به راشي چې یو سړی به 100% ناقه په دې باندې به کلک ولاړ وي لیدلې نه دي چېرته داسې بلکل په دروغو داسې کلک ولاړي یا په ناقه باندې داسې کلک ولاړي نو شاید چې دی د قصده داسې وایي د قصده د دروغو ګواهي ورکوي ٹھیک ده او بیا پکې داسې واقعیت پکې شوي هم دي ٹھیک ده چې د مشرانو علماو له دوی مختلف کسان راغلي غالبا یو حسن جان صاحب یو تقریر بیان کی دي چې یو کس جړل وی چې ما 15 کاله که 20 کاله د دروغو ګواهي ورکړې ده چې زما په دې معافي وشي خدای دې معافي غواړم پکې څه کولی شم خدای سره معامله ده ٹھیک شو نا دا خبری دی امکان رویت ولادت قمر کے بعد چاند کی رویت کب ممکن ہوتی ہے اس بارے میں بنیادی طور پر دو عوامل کا کردار اہم ہے نګوره په دې کې موږ له بیا څه پکار دي په داسې حالاتو کې په دې حالاتو کې داسې چې زموږ د ملک دا یو ریاست خو دی که نه نظام خو پکې شته دی که نه څه داسې اګړم بګړم خو نه دی روان هر څه خو یو نظام شته اگر چې اونچ نیچ پکې ډېر او کمې بیشې ډېر خو نظام خو سره شته دی که نه ټیک ده او بیا دقې ریاست هغه د مختلفو کارونو دپاره یې کمیټۍ او ادارې او مختلف څیزونه وضع کړي دي که نه ٹھیک ده نو د دې سپوږمۍ د میاشتې د اعلان دپاره یې رویت هلال کمیټي وضع کړې ده او دا بل چا نه بیا زموږ خپلو مشرانو د دیوبند علماو هغوی جوړه کړې ده لکه د مفتي محمود صاحب دی د دوی کردار پکې و هغوی د هلال کمیټي جوړه کړې هغوی به یې کوششونه په دې سره ٹھیک ده نو او په دغې کمیټو کې په نسبت سره پرایویټو کمیټو ته په نسبت سره نورو څیزونو ته د هغوی سره آلات او ماهرین د نور نه سیوا وي پوهېږي او که د دوی سره آلات او ماهرین د نورو نه سیوا هم نه شي خو د ریاست اجازت خو دوی ته میلاو دی که نه قوت فیصله خو د دوی سره دی که نه قوت هر سړی خو نه دی قاضي ټیک شو نه هغه واک اختیار خو د ریاست د دوی سره دی که نه نو په هغې کې بیا د دوی خبره منل د دوی په خبره پسې تلل که صحیح ووایي جو خدای دې خوشحاله کړي زموږ میاشت به صحیح روانه شي که غلطه فیصله وکړي جو خدای دې بیخ ونه باسي پوهېږي بې که نه کوي دې غلطه که نه زموږ ذموار خو دوی دي ځکه ریاست او کوم نظام کې چې مونږ ژوند کوو نو هغې خو دوی با اختیاره کړي دي که نه اختیارات خو دوی سره دي نه پوهېږي ٹھیک شو تر دې پورې شرعي مسله دا ده که تا د رمضان میاشت ولیدله او ستا ګواهي قبوله نه شوه نو ته ځان له روژه ونیسه په بل چا باندې هغه دغه نشي راوستی په بل چا باندې په زور باندې نشي روژه کولی خو په خپله باندې تا لیدلې نو څه که وایي که تا د اختر میاشت ولیده په خپلو سترګو دې ولیده خو تا ګواهي ورکړه او ګواهۍ کې ستا نه اونچ نیچ داسې وشو چې هغه هغې قبوله نه کړه نو ته به اختر کښېنه بلکل به سبا روژه نسي اوس د اختر میاشت تا په دې خپلو غړېدلو سترګو لیدلې خو بیا هم تا ته حکم دا متوجه دی چې نه ته به اختر کښېما نه به یې که ته
داسې نه که نه ټیک شو، که نه د فقهي کتابونو کې وګورئ داسې. نو دغه ټول مقصد دا دی چې په دغه کې دغه حکومت او دغه با اختیاره ادارې او دغه با اختیاره کمیټۍ د هغه حکم د هغه هدایت چې دي هغه به پالو کېږي، هغې به تابعداري کېږي. پوه شوې؟ او نور بیا د فقهي مسله ده، نو ځان له خپل تاسو بیا ښه پوهوئ، ځان له خپل تحقیقات کوئ چې یاره په دې کې زموږ دپاره ټیک څه دي او نا ټیک څه دي. ټیک شوله؟ نو چې کوم ټیک وي او صحیح وي سړی د هغې تابعداري کوي او د غلطو نه ځان بچ کوي. بیا